یو بادشاہ تیر شوی دی مامون ناغزویو داغ مامون یو زویو علی نومیو علی ابن مامون دیر زیاد کل انسانو دا علی دیر خشتا و شازاده نه بادشاہ دیر خشتا کل مزیدار او دیر خوش اخلاق و اخلاق دیر مزیدارو چه چا سر بمناستو خلق بو سر پناستا خوشالی دل تنگی دل بنا بد اخلاق سړي سره پناسته خلک تنګيږي خوش اخلاق سره نه تنګي او ار وخت په دې مخ مسکاوه او خيار ډېر زیات عاقل چې کله به میلمان رالل نو پلار بدته وی ال راشه علي دې میلمنو سره کېنا دومره خيارو چې میلمانه به متاثر شو یاره دا علي خو ډېر قابل سړی دی او کله پلار نه پس دې پتخ کېنا حکومت ډېر خو چلے درنګ نه خشتخ کل قد قامت نه مزیدار خلقو بوتا یوسف زمان وی دا زمانی یوسف لکه یوسف علیہ السلام لاللہ حسن ورکڑیو نو دتا وی یوسف زمان وی دا خپل زمانی یوسف دمر خشتاو اخلاق ناستا پاستا خبر خلقو سر او خیاری او پا خبرو دمر فسیح انسانو چه خبر بے کول خلقو لبے خبرو فن ورکو دمر مزیدار علک او دا پلار دیر زیاد خواخو دا سے بچے چی اغا خیارمی او دا سے بچے چی خشتم وی او دا سے بچے چی اغا قلمنمی اخلاقیم وی دا پلار خبرم منی تابیدارمی دا پلار دیر جات خوخی پلار تے مامون تے یوزل درستخان او لگی دا دنیا خوراکون و تکی خودیش دوڑے او لگی دا او گی دے خوراکون چی او لگی دل فروٹ جوسونا میوی ار قسم اگوخی پا مختلف قسمونو کی خودیشوی نو پلاری فوراً نو کرتا وی وی علی سشو وی سیف پلا کمرہ کے دی ورش آواز کہوتا مسئل روڑے اخری پلار با بی زوی نا روڑے نا خوڑا دوم رہ خواہو علی تے وی چے بابا دی غوالی روٹے وی چے زخو موڑے ما بابا تا موی چے زد روٹے تا می ضرورت نشتا شوق میں نشتا او زم موڑے نوکر راگے بادشاہ تا وی چے اخوی چے زد روٹے نخورما او موڑے متاسو پلا روٹے خورے ورشه علی ته وایا که ډوډۍ نه خوري دا مخ خو دې راته لږ وښایه که نه هسې خو کښېنه که نه دومره خوښ فورا نوکر لاړ علي ته وایي چې بادشاه سلامت وي چې که ډوډۍ نه خورې او موړې هسې راشه موږ سره کښېنه دا مخ خو به دې وینم که نه مخ خو دې راته وښایه زه دې رامنډه کړې ښه راغې پلار سره کښېناست روټۍ به هغه ډېره خوړه ده به معمولي غوښته خوړه موړو پلار ورته خوشحاله و مسکي مسکي کېده چې کله روټۍ نه فارغ شو نو لاړ د ځان له یو خپل محل جوړ کړی و د دجلې د دریاب د پاسه یې ځان له ښایسته محل جوړ کړی ښکلی یو خاص دریاب دی اوس هم په دې دوبۍ کې په دې بحرین په دې ملکونو کې ما کتلی دي ما ته پته ده په سیندونو او دریابونو د پاسه محلات جوړ دی لاندې به ترې اوبه بهیږي اوبه او بره به پرې محل او تاسو هم لیدلی دي سوات ته چې تاسو ځئ د بحرین کالام ته نو بعض ځای کې داسې هوټلې جوړې کړي دي چې هغه دریاب ته څه حصه باري اوبه ترې لاندې بهیږي دجلې د دریاب د پاسه ځان له ښکلی محل جوړ کړی او داسې محل یو خوا اوبه دي بل خوا بوټي دي خو داسې ځای کې هم جوړ کړو چې شارع عام وه لویه لار و د خلکو د بازار نه به خلک تاجران په دې لاره پوخانو او ګډو چیلو ته نو دی وی چې داسې هم نه چې د ځان له تنهم چې د دلته کې دا خلک تېرېږي چې دام اینما په لاره څوک دي څوک نه دي سوداګر دي قافلې دي دا هم سړي له خوند ورکوي که نه ګورې بعضې خلک دې سړک ته روځي او ګوري چې دا خلک په لاره تېرېږي ماشومانو له هم خوند ورکوي او چې د خلکو خبرې هم لګې اورمه تنهایۍ کې به څه نوکر سره ناست یم پلار نه چې کله فارغ شو نو دی راغې خپل محله نوکرانو ته وی ګرمي مې شوې ده سخته ګرمي وه پکې ایر کنډیشن خو ونه هلی شا به یخې اوبه راوړی یخې اوبې وله را پیدا کړې راویړې په هغې یو لمبل په ځان یې اوبه واړولې او فورا یې خشته ښکلې جامې واچولې او کېناست لارې ته ګوري د لارې تماشه کوي او د اوبو شرارو ته یې هم غوږې ښودې دي قافلې تیریږي په دې لاره را تیریږي او دی ورته ښه یخ ناست دی یو مزدور په دې لاره روانو یو سړی غریب بالکل شلیدلو جامو والا جامې شلیدلې وې
دا مزدور راغی او د دې محل سره خوا کې د اوبو په دې غاړه ودرېده. دا علی ورته ګوري چې خدایه داس الک څوک دی چې دلته ودرېده، چې وی قتل په دې ګرمه ګرمۍ کې د ځان نه غټ څادر راتاو کړی دی. نه خو پوه شو چې دا خو د غټ څادر ودې نه دي، زمونږ خو ګرمي کېږي په یخ اوبو مې ولمبل، خو معلومیږي دا چې د دې خوار بل څادر نه رشته دی نه، غټ څادر ته ودې هغې ته هم ټوټې لګېدلې دي. چې وی قتل نو کمیس پرتوب ته هم غټې غټې ټوکړې لګېدلې دي، او چې لاندې ول خپو ته مو قتل نو خپو کې د غریب سرمن پرته ده، د ټوټو سرمن. لکه ډېر تاسو به کتلي پخوا به زمونږ په دې وطن کې دا بعضې خلک وو، دا مزدوران غریبانان، نو دوی به سپلی په خپو کړی وې، که مو خیال وو د بروزې د پاسه به یې پې داسې یو تار ګیولی و، غریبي به وه که نه، ما ته یاد دي د بروزې نه به یې داسې یو دوه تسمې جوړې کړې وې، هغه به یې پې ګیولې وې، دقسې پړې په دې سرمن تړلې و، غریب پکې خپه در نه کړې وه، او چې هغې د خپې سرمن ته یې مو کتله سپلی ته نو هغې ته هم ټوټې لګېدلې وې. ډېر زیات خپه شو او دته نوکرانو فورن فروټ موټول او مخامې ورته کېښودل. دې خپل فروټ ته هم ګوري، خپلو جامو ته هم ګوري، خپل محل ته هم ګوري، خپل شان ته هم ګوري، او هغې مزدور ته هم ګوري. مزدور څه چل وکړه؟ په سر یې شکری وه، او چې کېناسته نو شکری یې کوزه کړه، نو یو څه یې واغېسته، نو د شکری نه یې د مزدورۍ چې کوم رمبې وه هغه رمبې یې ترې وویسته، او دریاب په غاړه باندې کېناسته، هغه رمبې یې لاول ځان له ووینځه، هغه یې واپس په اشکری کې کېښوده، او بیا یې لاس او خپې د خټو ډکو، لاسونه یې هم ځان له ووینځل او خپې هم ځان له ووینځلې. نو چې دا هر څه یې وکړله، څادر یې کوز کړه، نو بیا یې د هغه شکری نه یو لیپاپه راوویسته، هغه لیپاپه کې سړه ډوډۍ وه او مالګه وه، هغه سړه ټوکړۍ راوویستله او مالګه یې راوویسته، هغه ډوډۍ به اوبو کې منډله چې دا ډوډۍ نرمه پسته شي، او مالګې سره به یې یو ځای کوله او چک به یې تېوه، بیا به یې ډوډۍ په اوبو کې ومنډله چې پسته شي، نو مالګې سره به یې چوکه کړه، نو چک به یې تېوه، نو چې هغه وړه غوندې ډوډۍ خلاصه کړه، نو الحمدلله یا خدایا ستا په دې نعمت زه ډېر زیات شکر ګزار یم. الله ډېر لوی شکر خدای چې تا ډوډۍ راکړه، شکر دی خدای چې تا زه موړ کړم، او زه ستا ډېر زیات شکر ګزار یم. علي وایي چې دا خبره مې واورېده، پړه مې ودرزه شو. اوهو دې شکر پسه کوي، د جامو ته وګوره، د دې په دې ګرمۍ کې دې غټ څادر ته وګوره، دې ټوټو والا کمیس او دې سوټو والا پرتوب ته وګوره، او دغه سرمن ته وګوره چې د خپې د ګرمۍ د وجې نه غریب د خپې لاندې چې خپې مې ونه سوځي، سرمن یې ښې ده په ټوکړی تړلې ده، په تار یې تړلې ده، او د خپو ته او دغه ډوډۍ او مالګې سره اوچه ډوډۍ په اوبو کې خوشته وه، او دې څه وایي؟ یا الله شکر دی، الحمدلله چې خدای ډوډۍ دې راکړه الله. او بیا څه چل وکړه؟ بیا یې دا چل وکړه چې هغه غټ څادر یې سر ته واچو، او غریب د هغه سیند په غاړه باندې پرېوته وده شو سملاس. چې دا مزدوري ګوره احسان کار نه دی، ډېر ګران کار دی. پیسې ګټل اسانه خبره نه ده. دا خلک دې نه دوبۍ ته چې هزوی لاړ شي که نه، د دنیا خلک یې پته مئ جی ماله به موبایل راوړئ، ماله به ترماس راوړئ، او ماله به ګړی راوړئ، او ماله به جامې راوړئ، تاسو د دې خوارانو نه خبر نه یې. ټیک ده چې په دوبۍ کې خلک ښه نوکری هم کوي، اعلی نوکری کوي، خو قسم په خدای جومات کې ناست ما د دوبۍ لیبر او مزدور هم لیدلی دی، ما لیدلی دی په خپله، چې هلته د دریاب په غاړه د چمنې ډېرې زیاتې دي، او دې دغه کې په دې لکه سیند کې دلته پارکونه دي، هلته هم پارکونه دي، نه کې چمنې دي، او په خدای یقین وکړه دومره دومره غټ غټ ماشي، غټ غټ ماشي. لکه یو ځل یو چمن کې کېناستم په یو پارک کې، ملګري را سره وو، نو خپې مې ګر چې مې وکتل، هلکه دا خو ماشي دي، دومره دومره ماشي، غټ غټ ماشي، سمندر دریاب دی، اوبه ډېره زیاته ده، نمي ډېره زیاته ده، دومره دومره ماشي. نو چې ما سهار وختي پېشمني یو وخت کې ووتم، مونځ مې وکړ یو ځای کې، او بیا تلم داسې ما ته ملګري په دې دریاب چکر لګو، دا وخت خاموشي وي، ښځې سړي پکې نه، نو هغه چمنو کې خلک پراتو څادرونه یې اغوستي وو. مې دا څوک دي؟ وایي دا د خوارۍ مزدورۍ والا غریبانان دي، د دې د شپې ځای نشته چې شپه یو ځای کې وکړي.
ولی د شپې ځای نشته. نو چې په دوبۍ کې خو کمرې قیمتي دي، کټ کم ځای میلاویږي، نو چې دې په هوټل کې ځان له کمره اخلي نو دومره خو دې نه ګټي چې هلته ورکړي. دا خوار دقه چل کې دلته پروت دی، دا غریب په دې چمن کې پروت دی او څادر یې په ځان اچولی دی او په څادر کې پروت دی. چې هراله روټۍ کړې وه نو چې هلته لاړو روټۍ له نو هغې خواران بار ووتل او موږ 2-3 کسانو ته یې روټۍ کېښوده. نو چې کمرې ته ننوتو نو دا کټونه نه دي دیوال پورې، دی لاندې یو کټ د پاسه بل، د پاسه بل، د پاسه بل، 4 کټونه یو بل د پاسه کړي، دې دیوال ته دې دیوال ته دې بل دیوال ته. یا لکه دا څه دي؟ وایي چې دې کې موږ پراته یو که نه، موږ سره خو دومره پیسې دي چې 4 کمره کې 4 کسان ځای شو. دا دې خو ډېره ډبل کري، د دوبۍ کې څوک اوسېدي شي په کرې. نو موږ دا په 15 کسانو باندې دا کمره کرې کړې ده. نو یو لاندې پروت، یو د هغه د پاسه، یو د هغه د پاسه، یو د هغه د پاسه. نو چې یو ډقي نو ټولو سره ډقي. دا عجیبه انصاف. او دلته خلک وایي مال یې ګړی راونړه، مال یې موبایل راونړه، مال یې جامې راونړئ. تاسو غریبانانو نه خبر نه یې چې دا خواران هلته څه ژوند تېروي. علي وایي چې دغه سړي ته مې وکتل، دی مزدور ته، نو ځان ته یې هغه څادر واچو، دی پرېوت اوده شو. او زه ورته دقسې اوس حیران یم چې یا خدایه زما دې ټاټ پاټ ته وګوره او دې دولت ته وګوره، دقه مزدور غریب ته ګوره، او دې په هغې کې څومره شکر گزار دی. او دې ګرمۍ کې دله خوب څنګه ورځي چې د خوبه پاڅېده نو دریاب له ورغې نو اودس یې وکړه، نو پاسې 2 رکعته مونځ یې وکړه. نو د مانځه نه پسې الله ته لاس اوچت کړل، نو بیا وایي یا الله ستا ډېره شکریه، الله ستا ډېر لوی حمد او مهرباني چې پروردګاره ماله دې خوب موقع راکړه او دس مې وکړو، مونځ مې درته وکړو. علي نوکر ته ورشه دا مزدور ځان سره راوخېجه وبره، او دا ښکری مو ته وایي رمبې د هم ځان سره راوخېجې. نوکر پولیس والا ورمنډه کړې، هغه مزدور ته وایي چې شهزاده صاحب دې غواړي، نیک دې غواړي. بادشاه زوی علي اله زر راځه. هغه وایي علي په ما څه کوي، زما هغه سره څه کار دی، زه خپل کار به کوي، زه مرزو سړی یم. وی خامخا دې غواړي که نه دی په زور دی بوزو، څنګه به نه دی؟ بادشاه زوی دی غواړي ته نه ور دی. خولې نه یو آیات ووت، عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم. الله وی ډېر کله تبا یو شی تا ته ښه نه ښکاري، خوا به دله بهتري. ټیک ده چې دا شی خو ما ته ښه نه ښکاري، د بادشاه دې دربار ته ورتل ممکن ده چې دا ماله بهتري. نو اشکری په سر کړه او نیغ دربار ته وخته. چې وخته نو بادشاه دوی ورته وایي دغه ځای کښېنه. نو چې کښېنو ویې لکه مزدورې؟ وی او مزدورې. مزدوري کې؟ وی او صاحب مزدوري کوم. ولې مزدوري کې؟ وی صاحب زه خپله محتاج یم ډوډۍ ته، او زما یوه مور ده چې هغه شله ده په خپو باندې، او یو مې خور ده چې په سترګو ړنده ده. مور مې شله ده او خور مې په سترګو ړنده ده. نو هغه خواران محتاج دي، زه د هغوی کفیل یم، د هغوی کفاله کوم. نو دقه مزدوري کوم چې څو ګټم نو هغوی له یوسم. علي ورته وایي چې هر کله ستا مور او خور تا ته محتاج دي او د هغوی کفیل، نو دا اوس ته ځان له ولې ډوډۍ وخوړه. بیا خو په کار دا وه چې تلې وه هغوی سره یو ځای دې ډوډۍ خوړلې وه، هغې دې پرېښودله، اوس ځان له دې ډوډۍ وخوړه. وی اوږې ومه، ډېره زیات مزدوري مې وکړه، اوږې ومه، او هغوی سره مې ځکه ډوډۍ ونه خوړه چې هغوی د ورځې روجی، د ورځې روجې نیسي، دې وخت کې هغې خوراک نه کوي. ماښام به که خیر روجه ماتئ او زه به د خپلې خور او مور سره یو ځای روجه ماتو. بیا ورته علي وایي وی ښه دا راته ووایه چې ستا ډیوټي څه ده او کار دی څه دی؟ ډیوټي دې څه ده او کار دی څه دی؟ وی ډیوټي خو مې دا ده چې زه سهار نه راوځم او د مازدیګره پورې مزدوري کوم، خټې لوټې کوم، دیوالونه جوړوم، ډیوټي کوم، دا مې خپله مزدوري ده. او مازدیګر نه پس څه کوې؟ مازدیګر نه پس الله ته عبادت کوم، خپل مالک راضي کوم. وی خوب؟ وی خوب مې تا ولیده که دغه مې خوب و. نو په دې خوب ستا کار کیږي؟ په دې خوب او ورته څه وایي؟ او ورته وی چې د قبر د تیارو سوچ څوک کوي، د دنیا خوبونه نه کوي. بیا
که دلته مې خوب وکړه نو قبر کې به خوب تریخي بیا به نه راځي، او که دلته مې خوب ونه کړه روړه مې وکړله نو انشاءالله چې قبر کې به ډېر خوب راله راشي. دلته چې څوک خوبونه کوي قبر کې به بیخي خوب به نه ورځي، او چې دلته کې مې خوب ونه کړه ویښه مې تېره کړه نو انشاءالله چې خدای به وي ډېر ستړی راغلی دی، دنیا کې خوب ډېر کم کړی دی، پرېږدی دی فرشتو ته به چې دی په دې قبر کې اوږد خوب وکړي. نم کنوم العروس. بادشاہ دوی حیران شو، وی ته چې دا مالګه وخوړه اوچه ډوډۍ تا د الله شکریا ادا کړه وي، او وی دا ولې دا خو ډېر معمولي شی دی، او وی دا خو معمولي شی نه دی، خېټه مړه شوه که نه، خدای سلسله پیدا کړې ما او ماله خدای ډوډۍ راکړه. او وی ګوره بادشاہ سلامت تا ته خو پته نه لګي، ته خو په دې محل کې ناست دی، ډېر خلک داسې دي چې د هغوی دقه ډوډۍ هم نشته، ډېر خلک داسې دي چې په لاس وخپور انځوران دي، زما خپله مور شله ده، او ډېر خلک داسې دي چې په سترګو ړانده دي، او ډېر خلک داسې چې په اندابونو مریضان دي. الحمدلله ما له خدای سترګې روغې را کړې، الحمدلله ما له خپې خدای روغې را کړې دي، الحمدلله ما له خدای خوله روغه را کړې ده. که زه د مور په شانتې وم بیا به مې څه کول، که زه د خور په شانتې ړوند وم بیا به مې څه کول. دا د خدای حمد نه دی چې زه وله خدای روغ پیدا کړم چې د هغوی خدمت وکړم او د هغوی په سبب د جنت ته ورسم. علی نوکر ته ویدلی او 15,000 درهم ورکا، دی مزدور لا 5,000 درهم. هغه زمانه کې 15,000 درهم داسې و لکه چې اوس وله 15